السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن چې د کوم صحابي ذکر کیږي د هغې نامه ده حضرت محمد بن مسلمه انصاري. د حضرت محمد د والد نامه مسلمه بن سلمه وه. د دې د نیکه نامه سلمه نه علاوه خالد هم بیان شوی دی او د دوی والده ام سهم وه چې نامه یې خلاده بنت ابو عبیده وه. د دوی تعلق د انصارو د قبیلې اوس سره و او د عبدالشل قبیلې حلیفان وو. د حضرت محمد بن مسلمه کنیت ابو عبدالله یا عبدالرحمن او ابو سعید هم بیانېږي. د علامه ابن حجر مطابق ابو عبدالله زیات صحیح دی. د یو قول مطابق د دوی د بعثت نبوي نه 22 کاله مخکې پیدا شوي وو او په هغو خلکو کې شامل وو چې نامه یې د جاهلیت په دور کې محمد ایښودلی شوی وو. د مدینې یهودیان د هغه نبي انتظار کولو چې د چا باره کې خوشخبري حضرت موسی علیه السلام ورکړې وه او هغوی ویل چې دغه نبي چې مبعوث کېږي به د هغه نامه به محمد وي. چې کله د عرب خلکو دا خبره واورېدل هغوی د خپلو د ماشومانو نامه محمد ایښودل شروع کړه. په د سیرت النبي باره کې چې کوم کتابونه دي نو په هغې کې د هغه خلکو شمیر چې د جاهلیت په زمانه کې د تفاعل په طور نامه محمد ایښودلی شوی وه 3 نه تر 15 پورې بیان شوی دی. علامه سهیلي چې د سیرت ابن هشام شارح دي هغوی د 3 کسانو نامې لیکلي دي چې نامه محمد وه او علامه ابن نصیر د 5 کسانو نامې لیکلي دي او عبدالوهاب شیراني د دې شمیر 15 لیکلی دی. د معلومات لپاره دا 15 نامې یا څو نامې چې کومې دي هغه به ووایم. حضور فرمایي چې هغه به ووایم او هغه دا دي: محمد بن سفیان، محمد بن اوهیا، محمد بن حمران، محمد بن خزائی، محمد بن عدی، محمد بن اسامہ، محمد بن برا، محمد بن حارث، محمد بن ہرمز، محمد بن خولی، محمد بن احمد، محمد بن یزید، محمد بن سیدی، محمد فخیمی و حضرت محمد مسلمہ. حضرت محمد مسلمہ
په سر کې چې چا اسلام قبول کړ په هغې کې شامل وو. هغوی د حضرت مصعب بن عمر په لاس د حضرت سعد بن معاذ نه مخکې اسلام قبول کړی و. چې کله حضرت عبیده بن الجراح هجرت وکړو مدینې ته تشریف راوړو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دوی هغوی سره مواخات کړی و او هغوی په هغه صحابیانو کې شامل وو چا چې کعب بن اشرف او ابو رافع سلام بن ابو حقیق وجلی وو. دا دواړه هغه فتنه پردازه خلک وو چې د مسلمانانو له به د زیان رسولو په کوششونو کې وو. همدا کوشش به وو د هغوی بلکې په مسلمانانو باندې د حملې کوشش هم دوی کړی وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې هم د حملې کوشش دوی کړی وو. نو بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا خلک مقرر کړي وو د وژلو لپاره. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ځینو غزواتو په موقع د مدینې نگرانه مقرر کړي وو. حضرت محمد بن مسلمه زوی جعفر عبدالله سعد د حضرت محمد بن مسلمه زامن جعفر عبدالله سعد عبدالرحمن او عمر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابیانو کې شمیرل کېږي. حضرت محمد بن مسلمه ته د بدر د احد او د نه علاوه د تبوک د غزا نه علاوه په ټولو غزواتو کې شامل وو ځکه چې د تبوک په غزا کې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اجازت په مدینې کې ایسارېدو لپاره شاته پاتې شوي وو. لکه څنګه چې ذکر وشو چې د دوه فتنه پردازو د اسلام د مخالفانو په قتل کې حضرت محمد بن مسلمه هم شامل وو. د دې څه تفصیل خو حضور فرمایي د حضرت عباده بن بشر په حواله ما بیان کړی دی یو نیم کال مخکې، خو څه په اختصار حضور فرمایي چې نورې خبرې به هم وکړم، څه نور تفصیل هم نه دی. په سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دا لیکلي دي د کعب بن اشرف د قتل په لړ کې چې د بدر جنگ لکه څنګه چې د مدینې د یهودیانو د زړه دښمني ظاهره کړې وه، هغوی په مخالفت کې زیات شوي وو، خپل په شرارتونو په فتنه پردازو کې هغوی نور هم ترقي وکړه. نو د کعب بن اشرف د قتل واقعه هم د دغه سلسله یوه کړای ده. مذهباً کعب یهودي و، خو اصل کې هغه د یهودي نسل نه و بلکې عرب و. د هغه پلار اشرف د بنو نبهان یو چالاک تن و او د مدینې ته چې راغلو نو د بنو نظر سره تعلقات پیدا کړي وو او د هغې حلیف شو او بیا آخر هغه دومره اقتدار دومره اثر پیدا کو چې د بنو نظر رئیس اعظم ابو رافع بن ابوالحقایق دله خپله لور ورکړه او بیا د هغه نه کعب پیدا شو. هغه چې لوی شو نو د پلار نه هم لویه رتبه ترلاسه کړه او آخر بیا هغه ته دا حیثیت هم ترلاسه شو چې د عربو ټولو یهودیانو هغه خپل سردار ګڼلو. اخلاقي لحاظ هغه یو ډېر د ګنده اخلاقو مالک و او په پټو سازشونو په فن کې هغه ته ډېر کمال ترلاسه و. هېڅ نیکي هغه ته جخت هم چرته راغلی. نو کمال د هغه دا په بدۍ کې و، په جنګونو کې، په فساد پیدا کولو کې، په فتنې کې. او بهرحال چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وفرمایلو مدینې ته هغوی تشریف راوړو نو کعب بن اشرف د نورو یهودیانو سره یو ځای په هغه معاهده کې شامل و چې کوم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د یهودیانو ترمنځ د ملګرتیا او د امن او د امان او د مشترکه دفاع لپاره شوې وه. خو دننه د کعب په زړه کې د بغض او د دښمنۍ اور بلېدو او هغه پټ په پټه په سازشونو د اسلام او د اسلام د معنی مخالفت شروع کړو. د کعب مخالفت زیات خطرناک صورت خپل کړی و او زیاتېدو
او اخر د خپل مخالفت او فتنهګرۍ کې هغه دومره زیات شو چې د اخر د جنگ د بدر د جنگ نه پس هغه داسې رویه خپله کړه چې سخت مفسدانه او فتنه انګیزه رویه وه او د دې په نتیجه کې بیا مسلمانانو لپاره ډېر زیات خطرناک حالات پیدا شو او د بدر په موقع چې کله مسلمانانو ته یوه غیر معمولي فتح ترلاسه شوه او د قریشو اکثر رئیسان ووژل شو نو هغه په دې پوه شو چې اوس دا نوی دین همداسې ختمېدی نه شي داسې نه ښکاري چې دا به ختم شي مخکې خو دا خیال و چې دا نوی دین دې ختم به شي او په خپل مرګ مړ شي خو چې د اسلام طریقې ولیده د بدر د جنګ نتایج وکتل بیا هغه ته داسې دا خیال پیدا شو دا به داسې نه ختمېږي نو د بدر نه پس هغه خپل ټول کوشش د اسلام د ختمولو او تباه کولو کې د لګولو فیصله وکړه او چې کله هغه ته دا یقین شو چې د بدر فتح واقعي اسلام هغه استحکام ورکړی دی چې د هغه په وهم ګمان کې نه و نو هغه د غزو د غضب نه ډک شو او فوراً د سفر تیاري وکړه مکې ته لاړو او هلته چې لاړو نو خپل د چرب زبانۍ او د شعرګویۍ په زور د قریش د خلکو په زړونو کې چې کوم اور بلېدو هغه نور هم وپارولو او د هغوی په زړونو کې د مسلمانانو د وینې یو نه سړېدونکې تنده پیدا کړه او د هغوی سینې د انتقام او د دشمنۍ د جذباتو نه ډکې کړې او چې کله د کعب په دغه اشتعال انګیزۍ د دې په احساساتو کې یو ډېره د انتهایي درجې بجلي پیدا کړه نو هغه د خانه کعبه صحن ته بوتله او د کعبې پردې د دې په لاسونو کې ورکړې قسمونه یې ترې واخیست چې تر څو اسلام او د اسلام باني د دنیا د لمن نه ختم نه کړي نو تر هغه به په قلار نه کښېني او دې نه پس دغه بدبخت انسان د عربو د نورو قبیلو طرف ته لاړو او کام په کام ګرځېدو او مسلمانانو خلاف خلک راپارول او بیا په مدینې ته چې واپس راغلو نو د مسلمانانو ښځو لپاره تجویب ویلو یعنې چې کوم خپل جوش ورستون کې چې کوم شعرونه په هغې کې په ډېر په ګنده او په فحش طریقه د مسلمانانو د ښځو ذکر کولو تر دې چې د خانه نبوت ښځې هم د خپلو دغو اوباشانه شعرونو نښه جوړولو نه دې دریغ ونه کړو او دا شعرونه خوار کړه په ملک کې بهرحال او دا کوشش هم هغه بیا کړی و چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قتل سازش هم هغه بیا کړی و او دا د هغې سازش و چې په سبانه به په روټۍ هغوی راوغواړي او خپل کور ته او د یو څو یهودیانو هلکانو په ذریعه د هغې د وژلو منصوبه جوړه کړې وه خو د خدای پاک په فضل په وخت اطلاع شوه او د هغه دا سازش کامیابه نه شو چې خبره تر دې ورسېده او د کعب خلاف د شکنۍ د بغاوت د جنگ د تحریک د فتنه پردازۍ د فحشګویۍ او د قتل د سازش دا الزامات ثابت شو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغه بین الاقوامي معاهدې له رویه چې د مدینې ته د هغوی د تشریف راوړو نه پس د مدینې خلکو ترمنځ شوی و سره د هغوی شوی و د مدینې خلکو سره د هغوی شوی و هغوی د مدینې د جمهوري سلطنت صدر او حاکم اعلی و نو هغوی دا فیصله وکړه چې کعب بن اشرف د خپلو د کارونو د لاسه اوس واجب القتل دی او هغه چې د کعب د فتنه‌ګزۍ په وجه د مدینې داسې فضا جوړه شوې وه د هغه خلاف باقاعده سره د اعلان کاروایي شوې وې هغه وژلې شوې وې نو خطره دا وه چې په مدینې کې به یو خطرناک خانه جنګي شروع شي او بیا خدای خبره کې به څومره وینې تویېدې او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هرې ممکنې او د جایزې قربانۍ په ذریعه د قومونو ترمنځ دا جګړه
درول غوښته. هغوی دا هدایت وفرمایلو چې دا د په جار ونه وژل شي، بلکې یو څو خلک دي، یو څو کسان دي په خاموشۍ لاړ شي او څه مناسبه موقع دې وګوري او دا دې ووژني. او دا کار هغوی د اوس قبیلې د یو مخلص صحابي محمد بن مسلمه ته سپارلی و او هغوی ته دا تاکید فرمایلی و چې کومه طریقه مو خپلوي نو د اوس د قبیلې چې کوم رئیس سعد بن معاذ هغه سره به مشوره کوي. محمد بن مسلمه ورته عرض وکړه چې یا رسول الله په خاموشۍ چې وژنو نو څه خبره خو به کول وي، یعنې څه عذر به ورلپاره جوړو چې د هغې ذریعه به کعب د هغه د کوره راوباسو، چېرته یو محفوظ ځای ته یې بوځو، هلته یې ووژنو. نو هغوی د هغو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغو عظیم‌الشانو اثراتو د لحاظ په وجه چې د دغه موقع باندې د یو خاموشه سزا په د طریقه پرېښودو په وجه پیدا کېدی شو. هغوی فرمایل چې ښه ده، ټیک ده. نو محمد بن مسلمه د سعد بن معاذ په مشوره ابو نایله او د 3 نور صحابیان ځان سره کړه او د کعب کور ته ورسېده او کعب د کوره راوویست، ورته ویې چې زموږ صاحب یعنې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ نه صدقه غواړي او موږ تنګحاله یو، نو ته څه مهرباني وکړه موږ له څه پیسې ته راکولی شي. نو دا خبره چې کعب واورېده نو ډېر زیات خوشحاله شو. دا و چې والله هغه ورځ لرې نه ده چې تاسو به د تن نه ویزاره شي او دا به پرېږدئ. نو محمد بن مسلمه ورله جواب ورکړو چې موږ خو د هغوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع خپله کړې ده او د کوم کار لپاره چې موږ تاله راغلي وو موږ ته دا ووایه چې ته به قرض راکړې که نه. نو کعب ورته وویل چې ما سره څیز ګاڼه کوي. محمد نه تپوس کړو چې څه څیز؟ نو هغه بدبخته جواب ورکړو چې خپله ښځه ما سره ګاڼه کوي. نو هغه محمد خپله غوسه کابو کړه او دا یې وویل چې دا څنګه کېدای شي چې ستا په شان سړي سره موږ خپلې ښځه ګاڼه کړو؟ ښه بیا خپل زامن راکوي. نو هغې ورته وویل چې دا ممکنه نه ده، موږ د ټول عرب پیغور په خپل سر نه شو اخیستی، خو ته که مهرباني وکړې نو موږ به خپله وسله تا سره ګاڼه کړو. نو کعب راضي شو او محمد بن مسلمه د هغوی ملګرو د شپې د راتلو لوز او سرو کړ، ولاړه واپس. او چې کله شپه شو نو دا خلک د وسلې سره د کعب کور ته ورسېده، ځکه چې هغه وخت دوی داسې وسله په جار راوړی شوه د معاهدې مطابق، ځکه چې ورکول ورله. او دا یې د کوره راوویست او خبرې ورسره کوله، یو طرف ته یې بوتلو او څه وخته پورې چې دوی روان وو نو د دوی د محمد بن مسلمه یا د هغوی یو ملګري په سبانه د کعب په سر باندې لاس واچولو او ډېره په پورته د هغه ویښته په مضبوطۍ کعب وکړه او خپلو ملګرو ته یې اواز وکړو چې ویې وژنئ. نو صحابه چې مخکې نه تیار وو، وسله هغوی سره وه، هغوی فوراً ترې وچولولې او اخر کعب ووژل شو، پرېوتو. نو محمد بن مسلمه او د هغه ملګري د هغه ځای نه بیا رخصت شو، زر د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او هغوی د دغه قتل نه خبر کړه. چې کله د کعب د قتل خبره مشهوره شوه نو په ښار کې یو سنسني خوره شوه او یهودیان سخت په جوش کې راغله او بله ورځ سهار وخت د هغوی یو وفد د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو، شکایت وکړو چې زموږ سردار داسې وژل شوی دی. نو هغوی چې د هغې خبرې واورېدې نو ورته وفرمایل چې تاسو ته دا معلومه ده چې هغه د کوم جرم ارتکاب کړی دی؟ او بیا هغوی ورته خلاصه په اختصار ټول چې کومې خبرې هغه ورته وکړي چې د کعب څنګه هیچینګ کړی دی، د جنګ تیاري کې کړی دی، فتنه انګیزۍ کې ملوث و، فحشګویي کوله او د قتل سازش، دا ټولې خبرې هغوی ته ورپه یاد کړې. نو په دې خلک ویرېده او خاموشه شو او شور بیا دوی نور جوړ نه کړو. او دې نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته وفرمایل چې تاسو ته پکار دی چې کم از کم آینده لپاره د تاسو امن او تعاون سره اوسېږئ او د دشمنۍ او د فتنې او د فساد تخم نه کرئ. نو یهودیانو د رضامندۍ سره آینده لپاره یوه نوې معاهده ولیکلې شوه
او یهودیانو مسلمانانو سره په امن د اوسېدو او د فتنې او د فساد د طریقو نه د بچ کېدو باندې د نوي سر نه وکړه. که کاب مجرم نه وي نو یهودیانو به دومره په اسانه نوې معاهده نه وي کړې او د هغه په قتل به خاموش نه وي. نو خو بهرحال د نوې معاهده چې هغوی وکړه چې آینده به موږ په امن اوسېږو، بهرحال هغوی د نوې معاهده وکړه چې آینده به موږ په امن اوسېږو. په تاریخ یو ځای کې دا نه دي لیکلي چې دې نه پس یهودیانو چېرته د کعب بن اشرف د قتل ذکر کړی وي او په مسلمانانو دا الزام لګولی وي، ځکه چې د هغوی زړونو دا محسوسول چې کعب خپل د کومې سزا چې مستحق و هغه ورته ملاوه شوې ده. د کعب بن اشرف د قتل باره کې ځینې مغربي مورخینو ډېر څه لیکلي دي او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په لمن باندې یو بدرنګ داغ په طور باندې دا ظاهروي هغوی او په دغه قتل باندې هغوی اعتراضونه کوي. خو قتل دا پکار دی چې اول خدا چې آیا دا قتل په خپل ذات کې یو جایز کار و که نو، او بله دا چې کومه طریقه دې لپاره خپله کړی شوې وه هغه جایز وه که نه. لومبۍ خبره خو دا ده چې یاد ساتل پکار دی چې کعب بن اشرف د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره باقاعده د امن او د امان معاهده کړې وه او د مسلمانانو خلاف کاروایي کول خو یو خوا، هغې خو د دغه خبرې لوزم کړی و چې هغه به د هر بیروني دښمن خلاف د مسلمانانو امداد کوي او مسلمانانو سره به د ملګرتیا تعلقات ساتي. او د دغه معاهدې له روی هغه دا هم منلي وو چې کوم رنګ چې په مدینې کې د جمهوري سلطنت قایم کړی شوی دی هغې کې به رسول کریم صلی الله علیه وسلم صدر وي او د هر قسمه د تنازعاتو فیصلې لپاره به فیصلې چې کوم هغوی وکړي هغه د ټولو لپاره واجب القبول وي، یعنې قبلېږي، هر څوک به مني. او تاریخ نه دا ثابته ده چې دغه معاهدې له رویه یهودیانو به خپلې مقدمې به د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت وړاندې کولې او هغوی به پرې فیصله هم کوله. او د دغه حالاتو نه باوجود هم چې کعب خپل ټول لوزونه یو طرف ته کړ، نو مسلمانانو بلکې حق دا دی چې رښتیا دا دی چې د وخت د حکومت سره هغه غداري کړې وه او په مدینې کې د فتنې او د فساد تخم کرلی و او په ملک کې د جنګ اور د راپارولو کوشش هغه کړی و او د مسلمانانو خلاف د عربو قبایل هم په خطرناک ډول راپارولي وو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قتل منصوبې کړې وې. نو په دغه حالاتو کې د کعب جرم بلکې د ډېرو جرمونو چې کومه مجموعه هغه داسې نه وه چې د هغې خلاف د تعزیري اقدام نه کېدی. آیا د قتل نه علاوه بله سزا وه چې د یهودیانو نه د فتنه پردازۍ دغه سلسله ودرېدی شوې؟ آیا نن سبا چې کوم ملکونه مهذب بللی کېږي هلته د بغاوت او د عهد شکنۍ او د جنګ لپاره د اشتعال راوستو او د قتل د سازشونو چې کوم جرمونه دي نو هغوی ته د قتل سزا نه ورکړل کېږي؟ اوس سوال دا راپورته کېږي چې مرزا بشیر احمد صاحب لیکلي دي اوس یو کوم سوال راوچتېږي هغه د قتل د طریقې سره تعلق لري. مرزا بشیر احمد صاحب فرمایي سوال دا دی چې د قتل طریقه څه وه، آیا دا جایزه وه که نه؟ نو دې سره متعلق دا سوال دی. نو هغوی فرمایي چې دې باره کې دا یاد ساتل پکار دی چې په عربو کې هغه وخت باقاعده سلطنت نه و او هر تن او هره قبیله ازاد او خودمختاره وه. نو په داسې صورتحال کې هغه کم یو عدالت چېرته چې د کعب خلاف مقدمه جوړېدی شو او باقاعده د قتل حکم ترلاسه کېدی شو. آیا یهودیانو سره د هغې شکایت کول پکار و چې هغه سردار و او هغوی په خپله هم د مسلمانانو سره غداري کړې وه او هره ورځ به دوی فتنې جوړولې؟ آیا د مکې د قریشو مخې ته دا مقدمه وړاندې کړی شوې وې؟ دوی خو په خپله د مسلمانانو د وینې تږي وو. آیا د سلیم او د غطفان قبیلو مخې ته دا خبره وړاندې کړې شوې وې؟ هغوی خو په خپله دې واقعې نه یو څو میاشتې مخکې پورې 3 ځله په مدینې باندې د حملې
تیاری کړی وه. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې بیا سوچ وکړي چې مسلمانانو لپاره دې نه بغیر بیا کومه لاره کلاوه وه چې یو تن چې د اشتعال انګیزۍ او د جنګ د تحریک د فتنه پردازۍ او د قتل د سازشونو په وجه هغوی خپل ژوند او د ملک د امن لپاره چې دا ګوري چې د تن د دغه خبرو په وجه خطرناکه دی. دې نه علاوه بیا هغوی سره کومه لاره وه چې د خپل د حفاظت د خیال په وجه چې څنګه هغې موقع بیا موندې وي نو هغه یې قتل کړی وي، ځکه چې دا ډېره بهتره ده چې یو شر پسنده او مفسد تن دې ووژلی شي په ځای د دې چې ګڼ شمېر کې چې کوم پوره خلک دي د هغوی ژوند په خطره کې وي او د ملک امن دې برباد وي. حضور فرمایي چې دا خبره هم یاد ساتل پکار ده چې دغه معاهدې له رویې چې کومه د هجرت نه پس د مسلمانانو د یهودیانو ترمنځ شوې وه، رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته د یو معمولي د ښار د یو معمولي اوسېدونکي حیثیت ترلاسه نه و، بلکې هغوی د هغه جمهوري سلطنت صدر ټاکلی شوي وو چې مدینې کې قایم وو، منلي شوي وو. د هغه جمهوري سلطنت صدر منلي شوي وو چې کوم په مدینې کې قایم شوي وو. هغوی ته دا اختیار ورکړی شوی وو چې هغوی به د ټولو جګړو د سیاسي چې کوم معاملات دی کې چې کومه فیصله هغوی مناسبه ګڼي هغه هغوی کولی شي. نو هغوی د ملک د امن په مفاد کې د کعب د فتنه پردازۍ په وجه هغه واجب القتل ګرځولی وو. نو په دغه فیصله چې کوم د قتل وه د اعتراض هېڅ ګنجایش نشته دی. او بیا د تاریخ نه هم دا ثابت دی چې په خپله یهودیانو هم د کعب دا سزا د هغه د جرمونو په رڼا کې واجبي ګڼلې وه او خاموشه شوې وه، په اعتراض یې پرې نه و کړی. او که دا اعتراض وکړی شي چې داسې ولې نه و شوي چې د قتل د حکم ورکولو نه مخکې یهودیان راغوښتلی شوي وي او هغوی ته د کعب د جرم سزا اورولې شوې وي او حجت پوره کولو نه پس د هغه د قتل د باقاعده او برملا حکم ورکړی شوی وي. جواب دا دی چې هغه حالات داسې نازک وو چې داسې طریقه کې خپله کړی شوی وي نو چې کوم بین الاقوامي پیچیدګۍ د هغې د زیاتېدو خطره وه، سخته خطره وه. او دې کې دم څه بعید نه و چې په مدینې کې یو خطرناکه سلسله د جنگ شروع شوی وی د خانه جنګي او د پښتونخوا. نو د دغه کارونو په شان چې زر او په خاموشۍ چې کړی شي نو فایده ورکوي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د امنیامه په خیال همدا مناسب وګڼل چې په خاموشۍ دی د کعب د سزا حکم جاری کړی شي او په دې کې د هیڅ قسمه د دوکې څه دخل نه و. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم منشا دا وه چې دا سزا د همیشه لپاره راز پاتې شي، ځکه چې څنګه چې او نه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا خوښه وه چې دا سزا د همیشه لپاره په پټه پاتې شي، ځکه چې څنګه چې سهار وختي بله ورځ دغه واقع نه په بله ورځ د یهودیانو وفد د هغوی خدمت کې حاضر شو نو هغوی ورته فوراً ټول کیسه وکړه او د دغه کار پوره ذمهواري په خپل سر واخیسته او دا ثابته کړه چې په دې کې هېڅ قسمه د دوکې سوال نشته. او یهودیانو ته دا خبره په واضح طور وکړه چې د فلاني خطرناک جرمونو په بنیاد د کعب باره کې دا سزا تجویز شوې وه او دا زما په حکم جاري شوې وه. او باقي چې دا اعتراض چې په دغه موقع رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل اصحابو له د دروغ او د فریب اجازت ورکړو نو دا بالکل غلطه خبره ده او چې کوم صحیح روایت دی هغه دا خبره دروغ ثابتوي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم قطعا د دروغ او د غلط بیان اجازت نه ورکړي، بلکې د بخاري د روایت مطابق چې کله محمد بن مسلمه هغې نه دا تپوس وکړو چې کعب چې په خاموشۍ وژنو نو څه خبره خو به کول وي نو هغوی د هغو عظیمشانو فایدو هغه عظیمشان فواید چې د دغه خاموشه سزا محرک وو هغه د هغې په وجه څه جواب به صرف دومره وفرمیل چې او دې نه زیاته په دغه موقع د هغوی طرف ته یا د محمد بن مسلمه طرف ته قطعا څه تشریح یا توضیح نه ده شوې د هغې له طرفه. او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مطلب صرف دا چې محمد بن مسلمه او د هغې ملګري چې د کعب کور ته لاړ شي او هغه به بهر روباسي نو دا په دغه موقع به لازماً څه خبره کول وي چې د هغې په نتیجه کې کعب په رضامند دی او په خاموشۍ کور نه روز د هغې سره لاړ شي. او په دې کې بیخي
هیڅ قباحت نشته. اخر جنگ کې چې کوم جاسوسان وي هغوی چې خپل فرایض پوره کوي نو هغوی داسې قسمه خبرې هغوی ته کول وي او په دې باندې هېڅ چېرې هم یو عقلمند نه چېرته اعتراض نه دی کړی. نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم لمن بهرحال پاک دی او کله باقي دا چې محمد بن مسلمه وغیره معامله چې هغوی چې هلته لاړو او عملاً داسې قسمه خبرې وکړي نو د هغوی په خبرو کې په حقیقت کې څه د اخلاقو خلاف خبره نشته دی. هغوی هېڅ غلط بیانې نه وه کړی بلکې د خپل د میشن غرض او غایت هغوی د نظر وړاندې ساتلی وو او څه معنیدارې خبرې هغوی معنیدار الفاظ هغوی ضرور استعمال کړي وو او مختلفو د داسې الفاظ هغوی استعمال کړو چې مختلف معنی کېدی شي خو دې نه بغیر گزاره نه کېده. او د حالات جنگ کې یو ښه او د نیک غرض لپاره د ساده او د صافګویۍ چې کومه طریقه ده نو هغې نه دومره پټ انحراف هېڅ چېرې هم د یو عقلمند دیانتدار تن لپاره د اعتراض قابل نشي کېدی. اوس دا هم سوال ځنو پورته کړی دی چې آیا په جنګ کې دروغ ویل او دوکه ورکول جایز دی؟ ځینې روایتونو کې دا لیکلي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به دا فرمایل چې الحرب خداتنینی جنگ خو یوه دوکه ده. نو دې نه دا نتیجه راوباسلی کېږي چې نعوذ بالله رسول کریم صلی الله علیه وسلم له طرفه په جنګ کې د دوکې اجازت ده. حالانکې بیا خبره خو ده چې د الحرب خو د معنی دا نه دي چې په جنګ کې دوکه جایزه ده بلکې د دې معنی صرف دا چې جنګ پخپله یوه دوکه ده. یعنې د جنګ نتیجې باره کې څه نشي ویلی کېدی چې دا به څه وي او د جنګ په نتیجه دومره مختلفې خبرې اثر لري چې حالات څنګه وي خو دا نشي ویلی کېدی چې نتیجه به څه وي او د دغه معنو تصدیق دغه خبرې نه کېږي چې حدیث کې دا روایت دوه طریقو سره راغلی. یو روایت کې دا لفظونه دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې الحرب خدعة یعنې جنګ یوه دوکه ده او په بل روایت کې دا هم راغلي ثم الحرب خدعة یعنې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د جنګ نامه دوکه ایښې وه او د دواړو چې دا دواړه روایتونه چې میلاو کړو دا نتیجه ترې راوځي چې د هغوی مطلب دا نه و چې په جنګ کې دوکه کول جایز دی بلکې دا و چې جنګ پخپله یوه دوکه ده دوکه ورکوونکی څیز دی. خو که ضرور د دې همدا معنی راوباسلی شي چې په جنګ کې دوکه جایزه ده نو بیا هم یقینا په دې ځای کې دوکې نه مطلب دا چې جنګ کې چې کوم تدبیر او هیله استعمالیږي او دروغ او فریب نه بالکل د دې مطلب نه دی. او دې ځای کې د خدا مطلب چې کوم د چلونه وي د جنګ هغه دلته مطلب دی او دروغ او فریب نه. نو مطلب دا چې په جنګ کې خپل دشمن په یو هیله په یو تدبیر غافله کول او په هغه باندې قابو بیا منتل یا مغلوبول دا منع نه دي. اوس د دغه چلونو مختلف صورتونه کېدی شي. مثلا په صحیح روایتونو کې دا ثابتېږي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې چېرته مهم راوته نو عموما خپل منزل مقصود نه ظاهرولو او ځینې وخت به داسې هم کول هغوی چې د سول طرف ته بتله نو شروع به هغوی د قطب نه کوله او بیا به هغوی یو پوره چکر تیر کو د سول طرف ته به تاو شو یا چېرته تر مدینه تپوس کولی چې چېرته نه راغلي نو په ځای د دې چې د مدینې نه هم هغوی اخیستی وي نو کوم ځای کې به چې ایسار و ټولو نه جوخمل د هغې ځای نه به اخیسته یا دا قسمه بل جایز جنګي تدبیر به هغوی اختیارولو یا لکه څنګه چې په قرآن کې مشاره چې صحابهو به ځینې وخت داسې کولو چې د دشمن غافله کولو لپاره به دوی د جنګ میدان نه شاته کېدل شروع شو چې کله به دشمن غافل شو د هغوی په صفونو کې به ابتدي پیدا شو نو بیا به دوی ناڅاپه حمله وکړه. دا ټول صورتونه د هغه خدای دی چې په جنګ په حالاتو کې جایز ګرځولی شوي دي. اوس هم دا جایز ګڼلی کېږي خو دا چې د دروغو د غدارۍ نه د کار واخیستلی شي د اسلام انتهایي منع کوي. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم عموما فرمایي چې په اسلام کې د خدای سره شرک او د والدین چې کوم د مور پر چې کوم حقونه دي هغه تلف کولو نه پس درېیم نمبر باندې دروغ ویل ټوله نه لویه ګناه ده. او دې ځای هم فرمایي چې په ایمان او بزدلي یو ځای جمع کېدی شي خو ایمان او دروغ یو ځای نشي جمع کېدی. او د دوکې او د غدارۍ باره کې به هغوی فرمایي چې کوم تن چې غداري کوي هغه به د قیامت په ورځ د خدای پاک سخت عذاب لاندې وي. نو په جنګ کې چې د کوم قسمه خو د اجازت ورکړل شوې ده هغه حقیقي دوکه دروغ نه وي
بلکې د دې مطلب هغه تدبیرونه دي چې جنگ کې د دشمن غافله کولو لپاره یا هغه د مغلوبولو لپاره خپلېږي او چې کوم ځینې صورتونو کې په ظاهري طور د دروغ او د دوکې سره یو شان ګڼل کېدی شي خو په حقیقت کې هغه دروغ نه وي او لکه څنګه چې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې دا حدیث زموږ دغه خیال تصدیق کوي او هغه دا دی چې ام کلثوم بنت عقبه دا روایت بیانوي چې ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم صرف په درې موقعو لپاره داسې خبرو اجازت ورکولو دا ما ورته چې هغوی وایي چې درې خبرې داسې وي چې هغه دروغ نه وي خو عام خلک هغه په غلطۍ دروغ ګڼلی شي لومړی جنګ دویم دا چې دوه کسانو چې جنګ کړی وي نو د هغوی ترمنځ د صلح کولو چې کومه موقع وي او دریم ښځه خاوند یا ښځه خاوند ته یا خاوند ښځه ته داسې خبرې وکړي چې مطلب یې د یو بل خوشحالول وي نو نیت نیک پکار دی په هر صورت کې چې نیک مقصدونه دې ترلاسه کېږي نو دغه حدیث نه پسه په دغه خبره کې هیڅ شک نه پاتې کېږي چې په جنګ کې چې کم قسم خدای اجازه دی هغه نه مطلب دوکه او دروغ نه دي بلکې هغه خبرې دي چې ځینې وخت د جنګ د تدبیر په طور خپلول ضروري وي او په هر کام او په هر مذهب کې دا جایز ګڼل کېږي د کعب بن اشرف د واقع د ذکر نه پس ابن هشام دا روایت نقل کړی دی چې د کعب د قتل نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا ارشاد فرمایلی وو چې په کوم یهودي تاسو کابو بیا مومي هغه وژنئ نو یو صحابي محسن نامي یو یهودي باندې حمله کړې وه هغه یې وژلی وو همدا روایت ابو داود هم نقل کړی دی د دواړو روایتونو منبع ابن اسحاق دی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې د روایت له رویه دا کمزور او ناقابل اعتماد روایت دی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیخي نه ولې ځکه چې ابن شام خو دا بغیر د هیڅ قسم سند نه بغیر لیکلي دي سند یې نشته دی او ابو داود چې کوم سند ورکړی دی کمزور او ناقص دی په دغه سند کې ابن اسحاق دا بیانوي چې ما دا واقع د زین بن ثابت یو آزاد کړي غلام نه اورېدلی وه او دغه نامعلومه غلام چې نامه یې معلومه نه ده هغې د محیصه یو نامعلومې داسې جینۍ نه اورېدلي چې نامه یې معلومه نه ده او هغه هم د یوې جینۍ نامه ورکوي چې نامه یې معلومه نه ده او روایتونو کې هېڅ نه معلومېږي چې دا څوک ده او دغه جینۍ خپل پلار نه اورېدلی وو اوس هر تنده په دې پوهېدی شي چې دغه قسمه روایت چې دوه راویانې داسې وي چې نامه یې معلومه نه وي او مجهول الحال هم وي بیخي نشي کولی دی او د درایت په لحاظ هم چې غور وکړو شي نو دا کیسه سمه رښتیا نه ثابتېږي ځکه چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم عام طریقې عمل و هغه هم دا خبره دروغ ثابتېږي ځکه چې هغوی به دا خبره دروغ ثابتېږي چې هغوی به داسې قسمه حکم ورکړی وي او که داسې عام حکم وي نو یقینا بیا د دې په نتیجه کې به ډېر کسان وژلي شوي وي خو په روایتونو کې صرف د یو قتل ذکر دی چې هغه د دغه خبرې ثبوت دی چې داسې عام حکم نه و او بیا چې صحیح روایتونه دا ثابته ده چې په بله ورځ د یهودیانو سره نوې معاهده شوې وه نو په دغه صورت کې دا بیخي نشي کولی دی چې دغه معاهدې په موجودګۍ کې دا قسم حکم ورکړی شوی وي او که دا قسم څه واقع شوی وي نو یهودیانو به ضرور د دې باره کې شور کولی خو یو تاریخي روایت هم دا نه ظاهرېږي چې د یهودیانو له طرفه څه دا قسم شکایت شوی وي نو د روایت او د درایت دواړو نه دا کیسه غلطه ثابتېږي او که دې کې څه حقیقت ګڼلی کېدی شي نو صرف دومره چې د کعب بن اشرف د قتل نه پس مدینې کې چې یو شور پیدا شو یهودیان په جوش کې راغله نو هغه وخت رسول کریم صلی الله علیه وسلم د یهودیانو طرفه چې خطره محسوسه کړې وي نو صحابو ته دا فرمایلي دي خو دا یو امکان دی او د دې څه قطعي ثبوت د دې نشته دی یعنی دا حکم کېدی شي چې هغوی فرمایلي چې یهودیانو له طرفه که تا ته څه خطره وي او هغوی په تا حمله کوي نو په خپله دفاع کې تاسو هغوی وژلی شئ خو معلومیږي چې دا حالت هم صرف د یو څو غنټې و ځکه چې دې نه پسه خو بیا معاهده شوې وه په بله ورځ د نوي سر نو د امن او امان صورت پیدا شوی و او بیا هغوی لیکي چې د کعب بن اشرف د قتل د تاریخ باره کې څه
لږ ډېر اختلاف دی. ابن سعد دا د ربیع الاول 3 هجري کال بیان کړی دی او ابن هشام دا د زید بن حارثه چې کومه سریه وه هغې نه پسې دا بیانوي چې دا شوی و او په مسلم طور دا جماد الاخر کې شوی دی. هغوی لیکي چې ما دلته د ابن هشام ترتیب محدود ساتلی دی. حضور فرمایي چې دا ذکر په دې ذکر کې دې لړ کې لا یو نورم یو دو واقع دي هغه به انشاءالله بیا وړاندې کوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.